عزتمن مسلمانانو مونږ الله جل شانه په دنیا کې عبس او فضل نه یو پیدا کړی. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. آیا تاسو دا ګمان کوئ چې مونږ تاسو فضل پیدا کړی یې وانکم الینا لا ترجعون او تاسو به مونږ طرف ته واپس کیږئ نه؟ الله جل شانه مونږ عبس او فضل نه یو پیدا کړی. بیا د انسان عبس کېدل، ضایع کېدل او د فضل کېدل پس کې دي. د آیت کریمه کې متصل ذکر کړی وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ تاسو به مونږ طرف ته واپس کېږئ نه؟ مونږ ته به راځئ. د دې آیت کریمه د آخر نه دا معلومه شوه چې د انسان په دنیا کې د پیدا کېدو مقصد هغه الله جل شانه ته د حساب کتاب لپاره واپس کېدل دي. دلته عمل لپاره رسولی دی، هلته به ورسره حساب کتاب کوي. دلته سرمایه ورکړې ده، نعمتونه یې ورکړي دي، د دې به ورسره حساب کوي. هغه سرمایه د انسان څه ده؟ هغه د وجود دی، او هغه سرمایه د انسان د عقل دی، او هغه سرمایه د انسان په ده کې هغه پوهه او سمج دی چې هغه نورو حیواناتو ته الله جل شانه نه ده ورکړي. هغه صلاحیتونه دي چې دی الله جل شانه د ده خلق، د ده تخلیق او د ده پیدایش په داسې نمونه باندې کړی دی چې ته وایې لوډ سپیکر سم نه دی، مخامخ ناست دی، لوډ سپیکر سم نه دی، دا دی دننه سو د ده هغه صلاحیتونه دي چې ده باندې د الله جل شانه رنګ خطې شي. صبغة الله ومن احسن من الله صبغة ونحن له عابدون. ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کیا ہے. قرآن پاک کی صبغة اللہ، ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کیا ہے. مونگا دا اللہ رنگ اغشتے دے. ومن احسن من اللہ صبغة، او دا اللہ دا رنگ نا دا چا رنگ خدے کھلے دے. ونحن له عابدون، دا رنگ پس کے دے، دا پا صفاتو کے دے، دا پا اخلاقو کے دے. پا مخلوقاتو کے اللہ جل شانہ مختلف مخلوقات پیدا کړي. انسان داسې مخلوق پیدا کړی دی چې د کې هغه صلاحیتونه جوړې دي چې دی د الله رنګ قبلولی شي، د الله صفات. الله رازق دی، رزق ورکوونکی دی. انسان هغه صفت خو د خدای نشي اختیارولی، لیکن د هغې رنګ او تجلی په ده پرېوتی شي چې دی ګټي او دی په نورو باندې خوري. زمیدار دی، په ځمکه کې تخم وغورځوي، فصل زرغون شي، غله وشي، او راشي په خپل ټبر او بچو باندې خپل خپلوانو، ګاونډیانو، غریب او مسکین باندې خوري. دا بل کس نشي کولی. تاسو وګورئ څومره حیوانات چې دي یو دا نه کوي، بلکې الټه جګړه پې کوي. اوس د انسان دا خوی دی د الله نه اغشتی دی چې دی ګټي او نورې سټي، یو یې ګټي او سل یې سټي. دا په حیواناتو کې نشته. که چېرې په دې انسان کې د دې خوی په ځای دا خوی پیدا شي چې دی په ځای د دې چې خپله وګټي، حاصله کړي او نورو باندې وخوري، بلکې الټا د خپل هم په خپله خوري، او د قوم او د ملک او د ماتحتو او د فقیر مسکین او د کونډې رنډې او د یتیم د هغه معلوم راخلي په دې خپله خېټه کې اچوي.
دا د حیواناتو نه ابتر. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي اولئک کل انعام بل هم اضل. دا خلق سارو پشان دي بلکې دا غین لاندې دي ځکه چې ساروی په خپل لار روان دی هغه یو لار ده هغه زی او د انسان چې کوم لار و د خپل لار خطا ک. الله جل شانه رحمان دی رحیم دی داغه صفت رحمان رحیم او دا مشتق دی د رحم نه او رحم په انسان کې راتلی شي داغه رڼا په انسان پریوته شي مهربانه او انسان د خلکو د پاره مهرباني هغه یتیم تسترګ نشي نیوي هغه فقیر او مسکین د فقر او مسکنه په حالت کې نشي کته هغه کونډ رند د متازګي او د محتاجګي په حالت کې نشي کته بلکې دی وی چې په ست طریقه باندې ما دي خلکو ته خیر او رسوله ځکه چې الله جل شانو رحمت دمر وسیله تاسو ګورئ چې دشمنانو ته امر کوي دشمنانو ته امر کوي اے کریمی کے از خزانے غیب گبر و ترسا وظیفہ خوردارے دوست تارا کجا کنے محروم تو کے بعد دشمنان نظر دارے اے سخی ذات چې د غیب د خزانې نه گبر و ترسا وظیفہ خوردارے عیسایانو نصارو یهودیانو تم ورکے ایتم ورکے غلظ مکه زرغونی میوه دانی فصلونه زمکه زرغونی او په يهودو په کافرو په نصارې خوري که د دنیا خلکو تخمونه جوړه مصالې غرزولې هایبرید تخمونه غرزولې او خدای نظر غونولې د چاپلارم نشو کولای. اے کریمی کے از غزان غیب گبر و ترسا وظیفہ خوردارے دوستاراں کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنان نظر دارے تب خپل دوستان څنګه محروم کې چې په دشمنم ستا نظر دی. دا الله رحم دی. کوم انسان کې چې رحم مادي دی بل ظلم په حالت کې نشلی دی په سختۍ کې نشلی دی د په جوړه کې جذبات راپورته شي د کله کله خپل دومره رحم په غالب شي چې خپل ځان نه هر پری دی بل ته ورکی. په دې خلکو کې داسې خلک تیر شوی. زمونږ خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم عبداللہ ابن عباس سے فرمائی بخاری شریف کے حدیث ہے کان اجود الناس تمام دنیا کے لوگوں میں سب سے زیادہ سخی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. الناس کے الف لام د استغراق سارے لوگوں میں پہلے جو گزرے ہیں بعد میں آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت د ټول نتیجه واجود ما يكون في رمضان بیا په رمضان کې نورم ډیر سخی شو او دا الله جل شانه صفت ته هغه جواد دی هغه جود صفت ته سخی دی په انسان اثر کې حیوان سخی نشي جوړې دی په دې کې رحم نشي راتلې د بل لپاره که د یو ساروی په وړاندې بل ساروی لته ټکای دې مدد نه کوي په دې کې غدر رحم دومره رحم الله جل شانه په غوا په میخه په ګډه په بیزه کې مچولې دی په چرګ کې مچولې دی چې د خپل بچو د خپل وګو حفاظت کوي او هغه کې حکمت دا دی چې د دنیا آباد وي تر څو پورې چې الله جل شانه د دې د بقا وخت ځان سره لیکل دی ترغه پورې دا آباد او په دی چې دا سيزونه پکې وي ځکه چې هر یو شی هغه په خپل ځای باندې الله جل شانه مناسب او درست پیدا کړي. نو عرض میں دا کولو چې الله جل جلاله انسان دا سے پیدا کړي دی چې د پیدا کېدل په دنیا کې عبث نه دي دته هغه صلاحیتونه ورکړي دي چې دا بل حیوان ته نه دي. د دنیا خلق نن سبا کافر مشرک یهود نصارا هغه حیوانیت طرف ته په تیزی سره روان دي حیوانیت طرف ته په تیزی سره روان دي گٹھا ولوزوائے. اگر آپ کو عیش اڑانے میں مزے حاصل کرنے میں اپنے آپ کو ننگا کرنا پڑے تو ننگے ہو جاؤ لیکن دنیا میں سیل تفریح وقت گزارو. اگر سنگ چاہے حیوانات کبربن لگر گرزے نو گرزا وہ دنیا کے مزے کا باس د حیوانیت نہ
ډېر لري تللی دي انسان خو لا پرېږده او دا معاشره د کافرو د فسق و فجور دا معاشره د بهایي دا معاشره مسلم امت هم ځان سره بیایي مسلمانان شریکیږي وسره چې کوم تعلیم هغه حاصلې هغه تعلیم دی حاصلې په هغه تعلیم کې دا غي تهذیب دی زمونږ تهذیب پکې نشته بیا په هغه پسې روان شي هغه لارې چارې هغه ازادي حالانکه ازادي نه د پابندي ده نو عرض مې دا کول زما عزتمنو چې دا انسان نه دی بلکې حیوان هم نه دی انسان په دنیا کې انسان جوړ شي من عرف ربه نفسه فقد عرف ربه جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے پروردگار کو بھی جان لے گا پہچان لے گا چې سړی خپل ځان وپېژني بیا به دې رب هم وپېژني ځکه چې دې چا پیدا کړی دی زما عزتمندو دې آخرت شته او حساب کتاب هغه حساب کتاب د انسان د څه په شکل کې دی د الله د عبادت او عبودیت په شکل کې دی بندگی د خدای الله جل شانه د انسان د بندګۍ لپاره قانون راستولې دی په هغه توګه و بندگی کې د خپل خوخه مطابق نه ځکه چې د خدای قانون د خدای د طرف نه پیژندې شي د الله مرضیات د الله د طرف نه پیژندې شي د الله د خوخه کارونه او خبره چې الله او د الله رسول وي د غره طرف نه پیژندې شي او الله جل شانه براه راست چا سره خبره نه کوي سوا د انبیاء کرامنا او رسولنا باغی باندې وਹੀ راستي غم بالواسطه بیا دا غي په ذریعہ ټولو بندگانو ته د خپل خوخه او ناخوخه باره کې آگاهی ورکې دا مې خوخته دا من دی شربت جوس رس داس کله شي مباح دي شراب نشس کله ممنوع کل مسکر حرام هر مسکر شی هغه حرام دی انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون په حلال او جائز طریقه باندې مال ګټلې شي حلال مزدوری کې پاغه باندې مال ګټلې شي بیع او شراء کې تجارت کې پاغه باندې مال ګټلې شي او چې حرام وي سود وي رشوت وي دوکه وي دروغ وي خیانت وي غصب وی غلاوی غلطی وی جواری وی پاغه باندې چې کوم مال تاو غټلو هغه حرام دی قران کریم کې الله جل شانه فرمایي چې ولا تاكلوا اموالکم بینکم بالباطل باطل طریقې سره د یو بل مال مخری او د دې باطل طریقې وضاحت رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې کړي دغه باطل طریقې دی یو سړی وي چې باطل طریقې کوم دي رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل مبارک او ارشاداتو کې داغه تشریح کړي او بیا داغه پوره تفصیل او جزئیات الله جل شانو دې فقها او ائمه او مجتهدین او د امت علماء ته اجر ورکړي داغه تفصیل بیان کړي یو جزئی یو ذره هغه د فقه په ذخیره کې موجود ده د فقه په ذخیره اپاتې شي نه په یو مستحب باندې علماء دومره بحثونه کړي دي چې ثابت کتابونه پیلي کړي سړی حیران شي دا ولې دا ځکه چې الله جل شانو د دین د حفاظت ذمہ داری غشتي ده او د الله د طرف نه تشکیل کیږي بعضی افراد هغه خپل دین لپاره منتخب کی او هغه د دې دین اصول د دې کلیات د دې ضابطه او د دې جزئی مسائل او فرعي هغه محفوظ کی امت ته په هغه شکل کې وړاندې چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړ نو عرض می دا کول زمای عزتمند شي هغه الله جل شانه بندگی هغه الله جل شانه قانون دا غیر اصول دی اصول یو يهودي حضرت سلمان رضی الله عنه سره بلاره مرګره شو يهودي کافر او ذمي او کافر ذمي په اسلامي معاشره کې پاتې کېدی شي خو چې قانون بالا دستی د اسلام وی او اسلامی حکومت هغه ته پناه ورکړي وي او هغه ذمي پاتې کیږي او داغه نه ټیکس وصولیږي جزیه دا نه چې هغه د خپل باطل مذهب پرچار کوي او مسلمانان تنګي او حکومت ته د کافر سپورټ کوي او مسلمان دی وتلان دي کې د په پاسه سور کی دا نه بلکې اول پلار باندې د تلو حق په فراخ لار د مسلمان دی بیا د ذمي کافر دی
او ذمی کافر په خپل کور کې په خپل مندر کې په خپل ګرځه کې عبادت کولې شي چې د مخ کې نه روانه ده. او بهر په بازار کې د مسلمانانو په مخ کې د خپل شعار او په خپل باطل مذهب باندې عمل نشي کولای چې مسلمانان په تنگ شي غي ته په تکلیف ورسي. ذمی کافر په کور کې روزه خوري نو خوري دي مسلمان نه خدای به سره حساب کوي. خو ذمی کافر په قصه خانه کې په خیبر بازار کې چې د فروټو په دکان کې ولاړ دی او هغه د خلکو په وړاندې د رمضان په میاشت کې خپل ته ممپلی او بادام او کوړ اچي او خوري او مسلمان وته داسې نیغ ګوري. حکومت ته پکار دي چې دته سخت سزا ورکړي ځکه چې د رمضان المبارک د میاشت او د روزې قدر نه کوي، د غي عزت نه کوي او د غي عزت او احترام ضروری دی. روزه کني نسی کافر دی نه دی نسی خلکو په مخ کې دان عرض می دا کولو چې يهودي سلمان فارسی رضی الله عنه سره په لار کې و دیش هغه يهودي وته وی چې لقد علمکم نبیکم کل شیء حتى الخراء. اے سلمان تاسو پیغمبر خو عجیب دی، تاسو ته هر څه خولې دي او د قضاء حاجت طریقې هم د تخولې ده. هغه يهودي ټکي استعمال کو زه تاسو ته هغه استعمالوم ز جمعات کې ناستم خو چون کې حدیث کې راغله د نو ځکه استعمال ځکه چې داغه مطلب اعتراض او تنقید کولو وی تاسو پیغمبر د غلو کولو طریقه مخي اعتراض مقصد دا. حضرت سلمان ته حضرت سلمان رضی الله عنه هو ته فرمایل نعم او مونږ ته خدای الله رسول دام خولي چې کله استنجا ته زین او ځان سره بدري لوټي واخلي پاغه بزان پاک او چې استنجا ته کې نه کوم ځکه نو قبله ته بشاکیم نو مخکې بم نه ده مراته خولې دي. نن سبا زمون حالت سره زمون په دین باندې چې څوک اعتراض وکي په موږ باندې نو په بعضی مجالسو کې مونږ موږ نشو کولای ځکه د خلق بسوي. د ما په لباس باندې څوک اعتراض وکي نو زه بیا کمیس پرتګال ته نشم اچولې پینټ شرټ باچوم ځکه د خلق بسوي اعتراض وکي. دا خبر نه ده. زه پټکې په سروم ګیره مې ده او زه په هغه معاشره کې اوس پاتې کېږم زما ژوند تیرول دي زه دا نشم کولی ځکه چې خلک به په ما اعتراض کوي. دا اعتراضات په صحابه کرامو شوي دي او هغوی جواب ورکړی دی بیا چې دا د دین د کمال نښه ده چې په هغې کې د هرې مسلې حل وي. تا نن سبا طاغوت او غیار د خپل دین نه لرې کوي چې ته لرې شوې تا ته د دین په باره کې معلومات نشته بیا پتا اعتراض دا کې چې ستاسو په دین کې دا نشته زمونږ د قانون کې خوشته ستاسو په دین کې دا نشته زمونږ په قانون کې دا شته حالانکه تا ته علم نشته په دین کې هر څه شته هر یو شی پکې شته. ستا د خو بچو د تربیت لپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات دادي چې هغه رشتہ کې ته واده وکړه چې کوم بچی پیدا کړي د هغه جنۍ مور د هغه جنۍ ترور د هغه جنۍ د خاندان زنانه وګوره چې هغه بچی پیدا کوي او کنه. ابو داود کے حدیث سے تزوج الودود الولود ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو شوہروں کے ساتھ محبت کرنے والی ہوں شوہروں کو پسند کرنے والی ہوں ان کی نظریں حیا کی وجہ سے جھکی رہیں اور صرف اپنے شوہر کو دیکھتی رہیں خپل خاون باندې نظر پروزی باس. او ولود هغه خزو سره نکاح کوش هغه ډیر بچی پیدا کړي نن سبا پټه پټه په هسپتالونو کې د ډاکټرانو په توسط سره تاسو خدای وبخو د دوايانو په ذریعہ په اسلامی معاشره کې هغه زهر خوريږي چې دا روان نسل بچی نشي پیدا کولای. دا ولی چې موږ ته خو بل لار نه راځي یا په دې طرفه مړکا او دا چې کوم ژوند دی او چې کوم را روان دی هغه په دې طرف باندې ختم ک. دا سازش ته د الله رسول فرمای الولود دا سه خزه سره نکاح کا چې هغه ولود وی ولود صيغه مبالغه د علماء کرام په دې جماعت کې ناست او ولود معنی د کثرت سے بچے جننے والیاں هغه زنانا چې هغه ډېر بچی پیدا کوي ډېر بچی پیدا. نن سبا زمونږه بعضې زنانا د حیا د وجنه د شرم د وجنه هغه زنانو پورې خاندي چې هغه بچی ډېر پیدا کوي. دا حیا او دا شرم غلط دی د اسلام خلاف چې کومه ښځه په داسې ښځې پورې ټټوبې کوي چې هغه بچی ډېر پیدا کوي. بعضې زنانه دا ووایي نور خلک خو لا پرېږده
دا خزه دین په ترخص باندې وایي دا دی پوش دا د حیا منافی ده ام سلیم رضی الله عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم ترالا او ته فرمایي چې یا رسول الله زنانه که خوب وویني او په خوب کې احتلام دا غي وشي نو غسل به واجب دی کنه امهات المؤمنین بعضی وي چې ام سلیم فلانکی ډینړی خزي دی و شرمولې دا پټ تپوسونه څه د بارک چونکه دین اسلام سوکاله شوی تازه خلق دا جاهلیت د ترون راوته او دین اسلام تھا رسول الله صلی الله علیه وسلم اغه ته اول جواب ورکو فورن وې دې کې سر رسوایی دا یو زنانه راغلی دا غد خپل دین متعلق د مسلې تپوس کوي په دې کې څه شرم او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا داغه تعریف کړي د انصار او زنانه خې زنانه دي چې داغه د دین د پختنې نه داغه شرم داغه حیا معنی نه داغه تپوس کوي یو خو هغه دا چې غفحش لګي دغه زنانه چې د دین پختنه نه کوي دا چې د بل زنانه سره په جنگ شي یا د چا سره شور راشي نو بیا په خرمه چي وسپیم پیچي او بیا دا نه شرمېږي لیکن چې کله د دین نه مسلې پختنه ویني باغې کې دا شرمېږي ولې دا وته شیطان وایي چې دا تاسو مکو عرض می دا کور زما عزت مندو چې حضرت سلمان رضی الله عنه هغه يهودي ته جواب ورکو بے خوفه ته وایي چې او مونږ ته د الله رسول داخی او دام راته وایي چې درې لوټي ځان سره وړي او دام راته وایي چې قبله ته مخ کویم او شا کویم یعنی دا خدا دین کامل دی کې د هر یو سیز حل شته ته چې د کوم یو شی په باره کې تاسو کې کاغه معاملاتي کاغه اجاره ده کاغذ مکه د بعض خلک نن سبا بهر په میډیا باندې دا پرچار کیږي چې دین اے مسلمانانو جماعت سره محصور کوي باز جماعت کې دین راګیر کوي جماعت تلاړ شه 100 ساعات دا الله په عبادت کې تیر کچې روزي بیا چې څنګه د ژوند تیرول استا خوخه داغه سي ژوند کوه دا خبره غلطه ده دا شیطانی خبره ده دین ستا په جماعت کې دی دین ستا په بازار کې دی دین ستا په پټی کې دی دین ستا په کاروبار کې دی دین ستا په دیاړی کې دی او دین ستا په هر یو ځای کې دی هر یو ځای کې دی دوستۍ کې دیم دین دی دشمنی کې دیم دین دی په خوشحالۍ کې دیم دین دی په افغان کې دیم دین دی د شپې بم په دین عمل کې د ورځې بم په دین عمل کې عبادتو کې دین راولا معاملاتو کې دین راولا هر یو سیس کې دین دا الله د دشمن سره چې جنگيږي هغه خپلم دین دی او پاغه کې دا الله تعلق ګورې پرې نه قرآن کریم کې الله پاک فرمایي چې دا الله ذکر په میدان جنگ کې ډېر ډېر کوي نو خدای سره تعلق سات اسینی چې ستا زړه ته غرور راشي چې ما دومره وجل ځان ته خپام لاړ شي ځان ته غاوره شي دا الله نه د نظر ووري حضرت علی کلم الله وجهه په یو موقع باندې په جنگ کې يهودي رو غرزولو په د پاسه کېناستو پسینه وته حضرت علی کرم الله وجهه ته الله جل شانو قوت ورکړي او طاقت دونه نه دومره دنګ نو قوت ورکړي او روب ورکړي په سینه کې زړه ورکړي او د زمري يهود تیریدل يهودي روغرزولو تورې روسته کې نصرت بیلولو ځکه چې هغه وجنی و دې وجنی هغه په فورن توکانیو توکل خلکی توکانی جمع کل او وې چې نور سره نه کیږي راشه توکانی پیوتو کو وجنی مې نو توکانی وته په مخ توکل نو حضرت علی سے فورن پاسې دو يهودي وته وای او دغه ډړې ته پرې خو ژوندې خلق وته وای يهودي تپوس کوي چې ته خو زه را غرزول او ما جنگ دې زه دشمنیم د الله او د مسلمانانو د اسلام او ستا او تر باندې برشوي تور دې رئیس دی او بیا دې ولې پرې خو یا خلق تاسو کو چولې دې پرې خو وې چې څو وخت دې ما را غرزول د الله لپاره مې را غرزول تور چې ما رتی کې نروي شه د الله لپاره دا جنگ دی وجلی لیکن په دې وجلو کې الله دی دا هر څه د الله لپاره دی بل سره دشمنی هغه کې الله د چا سره دوستی پاغه کې الله چې ته د يهودي سره محبت کې هغه سره دوستی کې هغه خپل یار غني هندو دی يهودي دی عیسائی دی پیرنګي دی دین معلومیږي چې ستا په دې دوستۍ کې دین نشته دی الله نشته دی کې دنیا دی کې شیطان دی د مسلمان سره بغض کې نفرت کې په دې کې الله نشته دین نشته
صاحب منصب جاگیردار مالدار سړی نواب او خان اغرالو هغه ته سلام کې او یو غریب مسکین مسلمان متقی پارسا او فقیر دی اغرالو هغه ته سلام نه کې ستا پر سلام کې دین نشته پدې کې شیطان دی پدې کې نفس دی پدې کې دنیا ده هر ځای کې دین دا د باطل یو خبره ده د مسلمانانو په اړه کې چولی دا چې معاملات څنګه کې په سود د مال جمع کو خې بنگلې په جوړوا تجارت په کوا کاروبارونه په کو او خو چې کله د مسلم شنو بیا مسترازه بس دا دین دی دا خطا ده یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه اے مؤمنانو پورا په دین کې داخل شئ عرض می دا کولو چې الله جل شانه بندگی په انسان باندې فرض کړی دا او دا الله بندگی د دوه نزدکیږي یو کتاب الله او یو رجال الله اصل خبره می دا کوله چې نن سبا د فتنو زور دی د فتنو په باره کې زه څومره جمعې وشوې مسلسل لګیم ځکه چې دا وخت دی او هغه فتنې دا دي چې بعضې خلک کتاب الله هم ناخلي رجال الله هم ناخلي بعضې خلک کتاب الله واخلي رجال الله ناخلي ګمراه شي ملحد شي زنديق شي بعضې خلک رجال الله والی کتاب الله ناخلي ګمراه شي کفر و شرک ته نږدې شي دواړه به اخلي دا څه شی دي کتاب الله هغه آسمانی کتابونه چې الله جل شانه د انسانیت او د خپل عبادت د راهنمایي لپاره نازل کړي د اسمان نه قرآن کریم په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې په دې کې تر قیامت پورې راتلونکو خلقو د لپاره نور د هدایت لارې خولي ده او د دې قرآن کریم نمخ کې تورات زبور انجیل په مختلفو انبیاء باندې موسی علیہ السلام باندې داود علیہ السلام باندې عیسی علیہ السلام باندې نازل شو دا غي نمخ کې ابراهیم علیہ السلام او آدم علیہ السلام باندې وړي صحیفه اوراق یا رساله وړي یو څو پاڼې هغه نازل شوی مختلفو ادوارو کې وحی برادله الله جل شانو کتاب امراواست یو کتاب دویم رجال الله د دې کتاب خودن کی کسان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کتاب نازل کو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یې د کتاب نمخ کې مبعوث کو بیا کتاب په 23 کالو کې نازل شوی دی د دې کتاب تعلیم اول محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی سید الرسل خاتم النبیین بیا دا غي نفس دا غي په زمانہ کې صحابه کرام غي د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیم د کتاب غشته دي او بیا تابعین او تبع تابعین او ائمه مجتهدین او فقها محدثین او مفسرین او تر اوسه پورې دا سلسله را روانه ده او چخده وړي تر قیامت پورې بداوی دا دواړه سيزونه به کتاب الله د دې په اړه کې قرآن کریم کې سند ده ان نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون हम ही ने इस किताब को उतारा और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे मुंग दा नाजिल कड़े दे लदी हिफाजत मुंग को दस्तूरी लिहाज सरा कानूनी लिहाज सरा बदा किताब महफूज हुई अलबत्ता चिती जवन के रावले न रावले दा पता बाने दा उम्मत मुस्लिमा दा लेकिन अल्लाह जल्ल शानहु बदा कुरान दा से बाकी साथ द दुनिया मुख्तलिफ इदारों द यहूद द नसारा द काफिर तागूत د دې قران کریم د ختمولو لپاره مختلف ادارې جوړ کړي پاغي باندې یو کثیر زر مال خرج کیږي لیکن تر اوسه پورې دا کتاب د مسلمان د مخ نه د اصل حالت نه نشي اړولې بعضی دا سره وباسي چې پاغي کې غلطیاں دي چې مسلمانانو مختشي پاغي باندې لیکن د ماشومانو پسینو کې د حفاظو پسینو کې الله محفوظ کړی دی لکه څنګه چې په اوراقو کې محفوظ دی چې غټ قاری او استاد قرآن غلط وای په مسکه په تراو کې ورپسې د وو کالو ماشوم ولاړ هغه ته فتح ورکړي چې داس نه داس نو عرض می دا کولو چې یو کتاب الله دستور دویم رجال الله د کتاب خودن کی آیت کریمه چې ما ولست باغه کې الله پاک فرمایي لقد من الله علی المؤمنین الله جل شانه یقینا احسان کړی دی په مؤمنانو باندې ویړیا فضل کړی دی اس با صفیهم رسولا من انفسهم چې پاغی کې دا غي د ذات نه پیغمبر مبعوث کړي دي
یعنی هغه پیغمبرم د دې غونې انسان دی چې څنګه دی بشر دغه سي پیغمبرم بشر دی فرښتہ نه ده جن نه دی جن وې په نظر باندې راتلو موږ به استفاده څنګه کوله فرښتہ وې په نظر باندې راتله بل فرښتہ خدا سي مخلوق ته مقدس او پاکیزه چې پاغه کې د شر ماده نشته موږ به داغه په عمل پسې څنګه تلو زمونږ وزر موږ وی چې موږ کې شهوت ته غصه ده حب جاه حب مال دی په فرښتہ کې خدا سي زونه نشته داغه نو موږ څنګه زده کوو عمل من انفسهم هم د دې د ذات نه الله جل شانه یو پیغمبر پدې کې مبعوث یتلو علیهم آیاته ويزکیهم ويعلمهم الكتاب والحکمه د قران کریم آیات ته تلاوت کوي د دې تزکیه کوي د باطن اصلاح د ظاهر سره سره کفر او شرک هغه نه پاکي د رضایلونو ګنده او اخلاقونه پاکي ويعلمهم الكتاب والحکمه او د کتاب الله او د حکمت د خبرو د احادیثو د فقهي مسائل او احکام او تعلیم ورکي دا پیغمبر نو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې قران پاک الله نازل کو او بیا به داغي تفسیر هغه بیانوله نن سبا فتنه دادا چې قران کریم وسري او دی وی چې قران پاک مسترشته ده فيما بيننا وبينكم كتاب الله راځي زمون په منځ کې قران دی فیصله او پدې کو او د قران کریم تفسیر هغه نه بیانې چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه وکړي رجال ناخلی صرف قران اخلي چې کوم سړی د قران کریم درس په يهودو کې په نصاراو کې داسې ادارې شته داسې کسان تیاریږي د مسلمانانو د گمراه کولو لپاره چې غي قران پاک وایي د قران پاک ترجمه د غي لغات د غي تفاسیر ګوري لیکن بعضی ځایونو کې د غي معنا مراد نه بیانې چې کوم الله او د الله رسول بیان کړی دی بلکې خپل بیانې چې مسلمان په گمراه کې مخه ته پرو دی قران او مسلمان گمراه یو فرقه رشید د مخ کې د حضرات خلفاو په زمانه کې او د حضرت علی کرم الله وجهه رسته خلیفہ رابع رسول الله صلی الله علیه وسلم زمو د ترزوی حضرت علی کرم الله په وجهه کې دا فرقه دغه په زمانه کې ډیر په زور او شور کې و به وسره جنگ کړل به دا قتل کړي دغه مشران خوارج هغه و د قران پاک نیولیو احادیث نه منل د چا تشریح نه غشته تفسیر چې کوم را روان شوی دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د دې قران تفسیر او تشریح خپل بیانول او خلکو ته به راځي په دې فیصله کو به دې غلطی معنی بیانول دا فرقنن سبا زما عزتمند ډیر زیات بعضی خلک به تاسو تراش هغه به د پروفیسور په شکل کې وي هغه به د لیکچرر په شکل کې وي هغه به امریکای ته تللی اعلی تعلیم د پاره دا ټکي د اعلی تعلیم د لپاره استعمالول دام ګناه ده اعلی تعلیم د قران کریم دی اعلی تعلیم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث دی اعلی تعلیم د فقه دی اعلی تعلیم هغه نه دی چې یو مسلمان ورور یا مسلمان بچي هغه لار شي دیار غیر کې د يهودو د نصاراو په ملک د غي علوم زده کی وای چې اعلی تعلیم د بار بلان کې دی اهل علم دی علم التفسیر علم الحديث علم الفقه ديت علوم عاليه وي اعلى تعلیم علوم عاليه دغه شدا مقاصد دي نو عرض می دا کول زما عزتمند چې یو عظیمه فتنه هغه په دې شکل کې ده چې قران پاک په خپل احادیث تشریح په خپل عالم ته ضرورت نشته خودن کی ته ضرورت نشته بلکې دغه کس په خپل باندې دا فهم کړی یې کتاب کتلی کتاب خودن کې چینی صرف کتاب سره مطالعه کی د اهل حق کتابونو هم گمراه کی ترسو پورې چې کتاب خودن کی تنی ناس دغه تلمذ نه اختیار کړي صحابه کرام په دې امت کې رومبه د اهل حق ته پته رسیدي ده او هغه داسې خلکو چې غي زمونږ د پار نمونه لیکن غي تصانیف نو کړي کتابونه نو لیکلي نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذات اقدسنا علاوه د بل یو کتاب مطالعه کړي او سوا د قران پاک نه قران پاک وسره لیکن د قران کریم تشریح د چانه غشتي او د محمد رسول الله د صحبت نو د غي د ذات پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بسنګ کې ناستو رسول الله صلی الله علیه وسلم بسنګ پاسې دو د الله رسول بخوراک څنګه کولو د الله رسول خبرې اترې څنګه وي
د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسنګو تاسو چې احادیث وګورئ ترمذی بخاری مسلم نسائی ابو داود ابن ماجه سیاستون علاوه نور کتابون موطئین شرمان الاثار تحاوی وغیرہ وغیرہ صحابی و عزت است رسول الله صلی الله علیه وسلم مزنخم ما دا الله رسول صحرا لما ولید چې دا سینیت تړلو دا سی لاسونه دي چې یوړل دا سی لاسونه کوم ځای کې خپل پنامه کې خپل دا سی رکوع کا دا سی سجده کا صحابه کرام دا کتاب لسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات اقدس او دا الله رسول هغه د دې لپاره کتاب او غي په خپل تشریح کوله قران کریم په غي نازلېدو دا غي تفسیری د الله د رسول ناغش کتاب مشتا او رجال مشتا رجال انبیاء کرام او په اخر کې سید الرسل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا دا غین د علوم صحابه اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو کتابونه دي د تابعین لپاره رجال صحابه کرامو د تبع تابعین په وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثو دا غي د لپاره رجال تابعین دا ائمه مجتهدین امام ابو حنیفه رحم الله په زمانه کې تابعین یا بعض صحابه دا غي نفس محدثین کتاب مشتا او دا غي تفسیر او تشریح او وضاحت کوونکې اهل علم په هر دور کې را روان دي او دا سلسله الحمدلله تر اوسه پورې جاری ده یو طالب علم په مدرسه کې یو طالب علم هم هغه ته څوک عالم نه وي چې هغه بخاری په خپل مطالعه کړي استاد ته نه ناس ځکه چې تعلیم ورکوونکې خودون کې هغه انتهایی ضروری دی اشد ضرورت دی دا خول نه شي بلکې دا خدا سے خبره ده چې دا بالکل بدیهی ده انجینیر بغیر د استاد انجینیر نه چې داغه په صحبت کې ناس ني په موقع یې غزان سره سایت ته بوتل نه دی و د سایت وای ګرځولې نه ترغه پورې غي انجینری نشي د کوله ډاکټر چې کوم دینو اغا الګ کتابونه وې په کالج کې په یونیورسيټي کې ترغه پورې د ډاکټر با اعتماد نشي جوړې ده په دسوک اپریشن نشي کوله د نه سرجن جوړې دی شي نه د فزیشن جوړې دی شي تر سو پوری چې د ماهر ډاکټر په نگرانی کې دا غسر ده هاوس جاب نه کړي هغه سره ګرځیدلې نه د سترګو ډاکټر چې جوړیږي مریضان و تر سترګو خیره شو ګور په دې هغه چې تاسو کی کتاب کې لوستي دي په دې هغه بیماری د فلان کی کتاب کې د لوستي د سره دا کول دي سره دا اوس دیولې دا وایي چې اوس یې بومې مخکې په کتاب کې ویلي او سي مریض سرګن حالت ولي بیا د اپریشن په وخت کې هغه سره ولاړ وي د نگرانی کوي هغه اپریشن ډرایور چې سو پوري د ډرایور سره پوخ ډرایور سره پس خوا کې پسیټ باندې نه ناس هغه سره نه ناس ترغه پوري د گاډي نشي چلولې څوک د کینی په کتاب کې دی وایي چې گاډي چلوم چې گاډي د کینی یا به په دیوال ورسته یا به ونی سره جنگولې یا به کندې ته ورزولې نو دغه سي دین زما عزتمند په کتاب سره بغیر د رجال نه دا نزد کی دې سره نن سبا خلک گمراه کیږي मौलवियों के पास जाने की क्या जरूरत है हम खुद जानते हैं मैंने ये मसाइल फलां किताब के अंदर पढ़े हैं फलां किताब के अंदर देखा है फलां मामलात से मैं वाकिफ हूं मैं कोई अनपढ़ तो नहीं हूं او کله داسې وشي چې مثلا 15 خبرې تا ټیکس دکې لیکن شپږمه خطا ده نه خبرې دي ټیکس دکې لسمه خطا ده یو سړی وای بعض ډاکټرانو موږ ته پوسو کو چې دا بیماری ده د دې تاسو کوي غي اپریشن چې کله تاسو کو چې د دې نتیجه څه ده اپریشن چې وشي بیا څه کیفیت وي نو هغه 95% ناکام وي 5% کامیاب وي نو زه ته هم دا ډاکټري خو نه ده علاج خو هغه ته وایي چې 5% ناکام وي 1% هم ناکام وي ټیک نه وا ستا په نظر کې ته پوي دې پورا 100% دا اپریشن کوم الله جل شانو ته خوري د مهارت هغه چې د خدای طرف نه قضا راشي هغه بیل شي دی لیکن د خپل پوي په حد پورې ته وي چې 100% الحمدلله ما ته پته ده البته الله جل شانو کې چې قضا مقرر کړی هغه ده لیکن تخپل طرف نه دا وي چې 95% ناکام دي 5% کامیاب دي نو دا علاج خو نه دي څوک لیونی دي چې پتا باندې علاج کوي ته هغه علاج خلکو ته وخیا چې پاغي کې ستاره طرف نه د بیمار د خرابېدو 1% چانس هم نه ځکه چې 99 کسان ستا په علاج سره خوشي ته پويږي او پوي دی نه او یو کستانه په اپریشن کې وران شو ګډ وډ شو
چې یو کس د دنیا نه لاړ استاد وجه نقصان شو داغه قضا او مقرر و لیکن کته فن کې ماهر نه په دې وجه لاړو قصور ستا په غاړه عرض می دا کولو چې دا څنګه ده بلکې دا زدکیږي دا غینا نو یو کتاب الله او دویم رجال الله بعضی خلک بیا غلطی دا کوي چې رجال الله واخلي کتاب الله پری نو نن سبا دا سمشتا او په اخر کې و بالکل دا فتنه ډیره زیاته شي رجال الله یعنی د کتاب خودون کی کچری یو کس وای چې دا سړی ماته دین خول شي ز کتاب پسې نظم دی به گمراه کیږي او کچری دی پاغه پسې ځکه چې دا غ ژوند دا غ بودوباش دا غ کړوړ دا غ اعمال او افعال هغه د قران پاک او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شریعت سره سمې خوري دی په خپل په دین روان دی دی په خپل تقوادار دی دی په دین باندې عمل کوي د مور او پلار د درونه خويندې د چانه مال نه غصب کړي د چانه پټې نه لاندې کړي د غلا غلطی نه کړي د سودخور او رشوت خور نه دی د دنیا د جمع کولو هغه کس نه دی چې د په ست طریقه باندې وي چې دنیا د خلکو نه جمع کړي کچره داسې وي بیا ورپسې مزه کده زانی وي بیا ورپسې مزه کده شرابي وي بیا ورپسې مزه کده بلمازي چې لاړ نشي ورپسې هغه ستاپیر نشي جوړې دی هغه ستا مقتدا نشي جوړې دی ولی هر کې خود گمراه شد کرا رهبنی کند یو سړی چې په خپل باندې خطا رواني گمراهي هغه بل چا سره رهنمایي نو باز خلک په داسې خلکو پسې لاړ شي چې هغه کتاب الله باندې داغه عمل ني دی وی بس ما د پاره دا هر سار سره زما د قائد زما د مقتدا زما د پیر صاحب زما د شیخ زما چې سره تعلق ته داغه د خلینو چې کوم ټکی روزي د په عمل کوم کزه په کافر کېږم کافر د شمنن سبا داسې فیدنی دي الیاذ بالله اسلام پاتې نشي نه تب هغه ته ګوري کچره هغه د دین موافق داغه ژوند تیریږي نو بیا ورپسې ځا کاغه خطا کیږي نه عربی کې متل له چې لا تنظر من قال بل انظر الى ما قال کوم سړی خبره کوي دې ته موږ ور چې کوم سړی حق وینا درسته کوي هغه ته ګور خدا دواړه سيزونه شته دي چې کوم سړی وینا کوي دا غزات او شخصیت تم ګوره ک کله هغه خطا شي او هیر شل مثلا نو داس کې دي لیکن اصل خبره ده چې کومه داغه د خلین روزي عرض می دا کول زمای عزتمندو چې نن سبا دا فتنه هم ډېرې زیاتې دي چې کله سړی قران کریم رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث دا خپل ذاتی مطالعه شروع کی د چانه تپوس نی دا غریب خطا شي گمراه شي لکه څنګه چې انجینری ډاکټري تر دې پورې چې د زنانو د کټوي د پخولو د مختلفو تعاملو د پخلی چل کده کتاب نزدکی ترسو پورې شنغری ته نی ولاړ او ناس ته دغه پورې د نزدکی په اخبارونو کې پر سایرو کې راځي لیکن چل بزدکی استاد ابو وسری هغه بو ته خیس داسې کچاره پاغه طریقه زدکی نو روټي به سوزولي یا وتی کټوي سوزیدلی ته پته مې چې زه بس اوخرم هغه بس اسم ني ترمن ما شماري نه چل زدکی او د چا په نگرانی کې وي مور او مشر نیا هغه وته وای چې داسې کو بیا چل زدکی په تنور باندې روټي پوری کول په تیغ نه باندې چول چای په خول کټوي په خول دا بغیر دا غین نه کی نو تعلیم هم ضروری دی او رجال هم ضروری دي په امت کې د مخ کې نه دا قضیه را روانه نن سبا دا فتنه جوړیږي چې خیر دی کتابونه ګوره لیکن علماء نه لري اوس او بیا چې کوم علوم خوريږي هغه په سبانه په سوشل میډیا باندې په فیسبوک باندې په موبایل باندې په مختلفو طریقو سره پاغي کې چې 15 خبرې سمې وي 15 پکې خطا وي چې نه خبرې ټیک وي نه یو پکې خطا وي او سړی هغه سي هغه علم واخلي پاغي باندې هغه گمراه کیږي تر دې چې کومې کتابخانی دي په کتابونو کې چولې شوی دا شامله ده د فلان کې دا ډنګړې ده بعض کتابونه مو کتل دومره غلطیان دي پکې دومره چې سړی حیران پاتې خو د غلطۍ احساس هغه چاته کیږي چې هغه اصل کتاب شاته مطالعه کړي
کاغه دې نه کتلې او ته محض د هغې نه اخلې د نیټ نه بیا ته په غلطۍ نه پوهېږي بیا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث د موبایل نه بیانې خلکو ته به وی حالانکه به هغه به غلط وي او د الله رسول فرمایي من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار دا حدیث متواتر دی چې چا په ما باندې دروغ جوړ کړ نو د خپل ځای جهنم وګرځي یا د جهنمی شو چې چا په ما دروغ جوړ د الله رسول یو خبره نه کړي او پاره کې درشوي دا او شاته تا پته نشته چې په دې پسې دا تحریک څوک چلی په دې انداز باندې پاره کې غلطي راوستي په حدیث کې تاغه حدیث واخلي یاد کې بلته وي چې ما لستي داسې په حدیث کې راغلي او تا لسو کسانو ته وی لس وړه د گمراه کړ یو دویم دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د دروغ او تور پوری نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار چې چا ما باندې دروغ جوړ کړل د خپل ټکانه جهنم ورځي په بخاری کې حدیث ته د کتاب الوضو په آخر کې چې کوم ځای کتاب الوضو ختميږي پاږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته فرمایي چې کله سملې نو دس وکا او بیا 2 رکعات موضوع کا او بیا د سملاستو په وخت کې دا دعا وایا په یو روایت کې بعضی روایتو کې د مستذکره شته په بعضی کې د مستذکره نشته صرف د دعا ذکر دی اللهم اسلمت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجأ ولا منجا منك الا اليك اللهم آمنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت چې دا دعا وې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي ته فرمایل چې ته مړ شې نو ته په خپل فطرت باندې مړی یعنی ته د دنیا نه د ایمان سره لاړ شې ډېر لوی سعادت ته ډېر لوی اجر دی چې چاته نصیب شي الله پاک دې زمونږه خاتمه په ایمان کې صحابه کرام حریص ډېر داسې اعمال به فور نه غشتل یا رسول الله دا دعا زویم تاسو لغونی ووري هغه ساعت زده کوله صحابي دعا شروع کا ټیک پټی کوي او بنبیک الذی ارسلت تجرالو نو د نبی کا پزیبانی رسولک الذی ارسلت وي او نبی او رسول دواړو نه مراد یو د تاسو ته پته نبی الله د الله پیغمبر او رسول الله د الله رسول دواړو یو شی سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم او ټوکلو صحابي او ته فرمایي چې نه هغه څه وایي چې څنګه راته ما ویلي بنبیک الذی ارسلت هغه بیا صحیح کو بنبیک الذی ارسلت چې داسې لفظ چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلې ده داغه په همانا لفظ بالکل معنی یو ده هغه ټکي اوه اس خطا پکې نشته لیکن سره داغه د الله رسول منه فرمایلی حضرت زبیر رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم داینه به برداشت کړي نو چې یو سړی ثابت حدیث ته د نیټ نه یا د موبایل نه چاته وي خلکو ته است دړه دړ هغه یو په کلان نیولې کی چې کدیوان استول په ورځ د قیامت باندې مړی نه نیس ته به دا دین د ځان نه خدای جوړ کړي خلک ګناګاری غریبانو په ششپن کې چې سوق کوموان استول سینې چې رښتیا داسي دا بالکل غلطه وي خطا ده کدا حدیث خطا چې څنګه هغه جهنم ځان د پاره واجب کړي تاسو تام ځان د پاره واجب نو عرض می دا کول زما عزت منو چې دین بندگی دی دو نزدکی کتاب الله رجال الله تحریر موایا قرآن پاک د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث د فقه کتابونه دینی لټریچر وته تاسو وايي که هر یو ټکی استعمالوي هغه وایي خو د استاد نه بغیر نه د عالم نه پښتنه انتهایی ضروری ده کچره هغه نه دیونه به خطا کیدې شیطان دې خطا کولې شي گمراه کولې شي الله جل شانه دې زمونږ د هر فتنې نه حفاظت وکړي او الله پاک دې مونږ ته د دین د پوهې توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله